تاسو ته معلومه ده مونږ خپل زړه مونږ خپل ځان ولې وخوړو؟ په دې چې خلک بد څه وایي. دا خلک بد څه وایي جمله نه ده. د دې د وجې مونږ خپل ډېر خوبونه، ډېر ارمانونه او د خپل ځان دپاره ډېرې ښې فیصلې د ژوند دپاره خپل هغه مونږ د خاورو لاندې پټې کړي دي. ولې؟ چې خلک بد څه وایي. او هغه خلک هغه خلک وي چې کله په ما باندې سخته وي، په ما باندې غم وي، په ما باندې نیستي وي، په ما باندې غربت وي، په ما باندې بده ورځ وي، ما سره به څوک نه وي ولاړ. خو که په ما باندې ښه ورځ وي، ما باندې خوشحالي، زه خوشحاله اوسم، وظیفه مې ښه وي، پیسه داره اوسم، دوستان به مې هم ډېري، خپلوان به مې هم ډېري، خلک به هم ډېري. خو په بده ورځ کې څوک هم در سره نه وي. خو موږ به بیا هم د خلکو پروا ساتو چې خلک به څه وایي. د دې فکر، د دې سوچ نه راووځئ. دا ژوند ستاسو دی، دا ژوند زمونږ دی، ډېر ورکوټی ژوند ده. په ژوند کې هغې خلکو ته اهمیت ورکوئ چې څوک درته اهمیت درکوي. په ژوند کې هغه خلکو ته مینه ورکوئ چې څوک درته مینه درکوي. د انسان خپل عزت دی، د انسان خپل عزت نفس دی، د انسان په کار ده لکه په ژوند کې چې انسان اول د ځان سره مینه وکړي، انسان اول د ځان ووري، انسان اول د خپل زړه ووري، بیا د بل ووري. که پروا ساتې د هغه انسان پروا وساته څوک چې ستا پروا ساتي. د هر چا پروا مه ساته. په ژوند کې هر چا ته اهمیت مه ورکوه. بیا به د حالت څه وي؟ بیا به ځې د کوټې په یو قنچ کې به ناستې او ژاړې به. دا به ستا انجام وي. زندګۍ کې چاته ځان تسلیم مه کوئ. په ژوند کې چاته ځان مه تسلیموئ. دا ژوند ستا ده، دا ژوند زما ده. د دې فیصلې، ښې فیصلې، د ژوند دپاره ښې فیصلې پکار دي. هغه ستا او زما لاس کې ده. د خلکو پروا مه کوه. خلک هغه خلک وي چې په نیستۍ کې در سره نه وي. خلک هغه خلک وي چې ته کله خوشحالې تا سره ټول ولاړې، خو په تا باندې چې کله بده ورځ راغلله بیا سره څوک هم نه ولاړ. زړه ځان خوړل د خلکو دپاره چې کله موږ دا پرېږدو، موږ به مخکې ځو، موږ به ترقي کوو، موږ به پرمختګ کوو او موږ به خوشحاله یو. ځان د بل چا دپاره مه خورئ. خوشحاله ځان ساتئ. ژوند ډېر لنډ ده. خوشحالۍ تیر کئ. د هغې خلکو پروا وکئ څوک چې ستاسو پروا کوي. د هغې خلکو قدر وکئ چې څوک ستاسو قدر کوي. بې ځای په هر چا باندې خپل وخت مه ضایع کوئ.